ګران کتونکو دا لنډ کوتل مال مویشي منډي ده دلته فایرنګ وشو سروي هم پکې لګېدلي او 15 پکې کسان دي هغه زخمیان دي او پکې حالت چې کوم دی سیریس و هغه پېښور ته منتقل کړلو ناستا امامه لږ ویه ته کوم ځای نوم واخله اول ښه وګډان مې لګېدلي دي ډېر سخت زیاتی او ظلم راسره شوی موږ خدای بچ کړو مالونه ټول لګېدلي څه ورځ دي څڅېدلي په پته نه پوهېږي چې چېرته به وي چېرته به نه وي دغسې ظلم راسره وشو بې ګناه بې غواړې څه حکومت نه څه غواړې حکومت نه دا غواړو چې حکومت دې زموږ تپوس وکړي د دې ملک مشران دې زموږ تپوس وکړي دا خو د پښتنو ملک دی څه پنجاب ته نه دی یار موږ خو دلته راغلي یو مزدورۍ ده دا موږ په 40,000 روپۍ سره اخیستي وې رانه وشتل مړه شو زه به دا پیسې ماله څوک راکړي او د کوم ځای بیټه کوم یار چې ستاسو دښمني را خو خپل کلي کې ورسره وډادېږئ که نه بل ځای کې وډادېږئ نو مونږ هم منځ کې ولئ تاسو خو خپل یو هم نه وشتی شو نه هم د تاوان ته ورسېد تاوان هم مونږ غریبانانو خلکو سره ورسوو د حکومت ته هم زما دا راحت شنواري که تاسو دا وخت خیبر پاس پروګرام په پیج باندې ډېر خلک ګوري که تاسو دا غونډه کیسه ورته تفصیلا وکړله نو دا خلک په دې کیسه باندې پوه شي ساده خبره دا ده چې سید جمال تبلیغي مرکز چې دی دا د قوم خوږخیل ملکیت دی او په هر ځای کې داسې کېږي چې چېرته منډۍ ولګي نو رایلټي په شکل کې لوکل خلکو له پیسې ځي په هغې کې ټیمې هم څه حصه ده نو دلته چې کله دا منډۍ لګېدلې نو موږ قوم یو دو ګروپونو سره په ټیکس باندې لانجه وه بس دلته چونکې قبایلیت دی نو خبره بیا غیرت له راله او غیرت له چې راله نو 2 وارې سره جګړه وکړه او نن پکې ناخوشګواره پېښه وشوه چې دواړو ګروپو سره ډزې وکړي چې په منځ کې 4 راهګیر خو دلته لګېدلي او باګود طرف ته ګولۍ تلي نو دوال ته لګېدلي 6 کسان زخمیان دي هغې کې یو هلک چې دی شبقدر سره تعلق لري هغه لږ سیریس و پېښور له ویوړه او باقي 4 5 چې دي په هسپتال نه فارغ شو خو دلته کې غریب چې کوم بیپاریان دي هغو پکې څاروي لګېدلي تاسو وکتل چې یو کس پکې میخه هم مړه ده بل پکې پسونه مړه دي دا زیات چې دي شفقدر ډېری او باجوړ نه راغلي نو باید چې دغه وایي چې موږ له کمپنسیشن وشي موږ قبایلي روایاتو یا دښمنیو سره هېڅ کار نشته دی نو موږ له تحفظ راکړه او حکومت په کار دی چې موږ له ریلیف راکړه ځکه چې موږ غریب خلک یو موږ ډېر تاوان شوی نو دوی دا فریاد کوي نو په کار ده چې په بازارونو کې او دارنګې په هجوم ځایونو کې مویشي منډې کې موږ تحمل مظاهره وکړو ځکه کسټمرز هم راځي غریب بیپاران هم راځي نو خو ناخوشګواره پېښه وه پولیس ته هم درخواست دی چې دغه له سیکیورټي ورکړه یا خو دې ځای نه منډۍ ختمه کړه چې دا لانجه ختمه شي حمزه بابا مزار له یویسي یا د ریلوې سټیشن له ویسي او که نه بیا ضرور وي دلته منډۍ نو دا بالکل هغه وایي نه چې نه رهېږا بانس او نه بجېږي بانسري بس ټیکس فری دی که چې لانجه ختمه شي پیسې د سرکار اخلي ځکه چې موږ هغه پیسې نه وي په کار چې قوم کې تر نقصان رسي مړي تر شي مسافر خپوي غریب او نقصان شي نو څومره خلک چې په سکرین باندې دا خلک ګورو باید چې دغو باباګانو سره مرسته وکړو چې تاوان یې شوی چې طریقه یې جوړه شي حکومت یې کمپنسیټ کړي مهرباني لګېدلي دي څلور نور ورک دي هغې پته هم نه لګي یار چا به چېرته هغه هم ورک شو هغه وته د مقام رپ راغلي دي همرو ویډیو دی همرو دا دي پراته دي راهدو درشه کم کم ځای لګېدلی او دا کوم ځینې راوستلي ده چالیس هزار هم نه ګولۍ وښیې مرده ګرانو کتونکو تاسو ګورئ چې د دغو خلکو چې کوم ډېر زیات زیان وشولو 4-5 کسان هم پکې زخمیان دي یو حالت چونکې سیریس دی هغه تعلق د شبقدر سره هغه یې پېښور ته منتقل کړو پرون بلکې 2-3 ورځې وشي چې په منډیا کې دغسې ډزې کېږي او دا چې کومه مسالې چې کوم دی دغه شدت اختیار کړی و چې نتیجه یې څه داسې راغله چې نن پکې تقریبا څه ډېر زیات سروي هغه هم پکې لګېدلي 6 پکې کسان هم لګېدلي دا تاسو کتلی شئ چې د خلکو ډېر زیات هجوم دی
فورا دې ونیسي ډي ای خان ته یې ولګي سبق زده کړه بس راځي او دلته فلم جوړوي او بس بیا واپس ځي چیرمن صاحب دا کومه واقعه چې وشوه په دې حواله سره تاسو څه نظر لرئ؟ میراب روډ ډېره افسوسناکه دردناکه او د ظلم او بربریت واقعه شوې ده دوه فریقه یا دوه کسان به واخلو چې خپل ذاتي خواهش لپاره یا د عوامو ژوند سره لوبې وکړي په منډۍ کې غریب خلک بېپاریان چې هغوی مالونه پکې مړه شو ډېر غټ مالي نقصان یې پکې وشو دوه درې ورځو نه بل زه د خپل خودخیل کام مشرانو ته زه دا سوال او اپیل ورته کوم چې ډېره د افسوس خبره ده مخکې خو به زمونږ مشرانو هغو یو دستور و هغو خپل عین و په یو خبره باندې به کېناسته د درې ورځو نه دا یو لوبه شوري ده مشران په دې باندې خاموش دي باید چې دغه مسله یې په قومي لیول باندې حل کړې وای ورسره زه د ډي پي او په کارکردګۍ باندې هم د افسوس اظهار کړم چې په شاکس لیوینز سنټر کې ناست دی او په دې ماډرن دور کې چې دنیا د یو موبایل نه کنټرول کېږي هغه اوده دی د هغه یې سوچو او د هغه ټوله نفري څنګه چې وختي ما وویل چې دلته بس فلم ته ناست دي نه څه قانون شته نه کاروایي شته زه د آی جي پولیس خیبر پښتونخوا نه موږ دا مطالبه کړو بلکې ټول عوام مطالبه کا چې په دې واقعه باندې د سخت نه سخت اکشن واخلي کومو خلکو چې نقصانات شوي دي د هغو نقصاناتو ازاله وکړی شي او چا چې د غفلت مظاهره کړې که هغه یې سچو دی که هغه یې اډیشنل سچو دی او که هغه نوره نفري ده هغوی خلاف هم سخته کاروایي چیرمن صاحب دا خو تقریبا د دوه درې ورځو نه دغه کیسه روانه په دغه منځ کې تاسو ته پکې جرګه کړې خبره پولیس هم په دغه کې انفارم کړي که نه په اوله ورځ چې واقعه وشوه موږ دواړو فریقو له هم لاړو پکې لږه ډېره کاروایي وشوه بیا بېګا دا رومر زو چې بیا دا فریقین مطلب دی چې دلته رادرومي ما یې سچو سره د دې ذمه دار کس سره ما خبرې وشوې چې پوره نفري تاسو دلته ډپلایډ کړئ هېڅ چا له قانون په لاس کې اخیستو اجازه مه ورکوئ د هغه باوجود هم نن دغه واقعه وشوه دلته چې څوک قانون په لاس کې اخلي د هغه حوصله افزایي شي پکار دی چې دواړو فریقو خلاف سخت نه سخت اکشن واخلي چا چې نقصان شوی د هغه نقصان ازاله وشي او د عوامو تحفظ چې دی هغه په هر صورت کې یقیني کړي ډېره مهرباني تھینک یو تاسو د چیرمن چې کوم لنډې کوتل چیرمن هغه خبرې تاسو واوردې بېپاریانو خبرې هم تاسو واوردې پولیس له پکار دي ډي پي او له پکار دي چې په دې حواله سره سخت اکشن واخلي او چې کوم کسان په دې جرم کې ککړ وي نو هغو له سخته نه سخته سزا پکار دی چې ورکړی شي ځکه چې دا د څو ورځو نه دغه کیسه روانه ده نو د غریبانو پکې چې کوم ډېر زیات تاوان وشو 15 کسان پکې زخمیان شول نو حکومت له پکار چې په دې حواله سره فورا اکشن واخلي ډېره مهرباني خوشحال شئ